السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پارمیش برو یوټیوب چینل کتونکو یو پیر بیا درته هرکلی وایو. څنګه تاسو ته پته ده، زموږ کوشش دا وي چې تاسو ته د هغه میډیسن سجیسټ کړو کوم چې د نارمل بنیاد باندې زموږ دپاره ضروري وي. که چاته داسې مسله وي چې کامن مسله وي، لږه مسله وي او مطلب د ډاکټر د فزیشن یا د نیوروسرجن وغیره یا نور سرجیکل ډاکټر چې کومه دي هغوی ضرورت پکې نه وي او میډیسن څوک استعمال کړي نو هغه به لکه مطلب ښه شي. نو په دغې لړ کې نن زه تاسو ته په یو شارټ ویډیو په ذریعه باندې په ډاکسیسایکلین یو خبره کوم چې کوم انټي بایوټیکس دي دا ډېر زیات مطلب په بیماریو کې کار کوي، لکه په سکین باندې چې کوم ریشز راځي، دانې پرې راځي وغیره. نو هغې لپاره هم کوم چې سکن سپیشلیسټ دي هغې سجیسټ کوي. د دې نه علاوه چې کوم مطلب په تھروټ انفیکشن وي، اپر ریسپایریټري ټریک کې انفیکشن وي، د هغې لپاره هم ضروري وي. او د دې نه علاوه نور هم ډېر زیات استعمالیږي، کامن انټي بایوټیک دي. خو به هر حال انټي بایوټیک چې کومه دي دا په کار ده چې ډاکټر سجیسټ کړي، فارماسیست سجیسټ کړي، نو هغې نه باید استعمال شي. ولې چې زیاتتر میډیسن موږ یوز کوو خو د هغې موږ ته دا پته نه وي چې آیا د دې سایډ افیکټ څه وي، د دې په نوره باډي افیکټ څه وي او دا نقصانات څه کولی شي. ځکه چې ځینې میډیسن خو موږ دې لپاره یوز کوو چې هغه موږ ته فایده راکړي، خو که بالفرض موږ داسې په خپل چایس باندې میډیسن استعمال کړو نو هغه چې کومه دی نو هغه میبي چې د فایدې نقصان هم موږ له راکولی شي. دغه یو شارټ میسیج و چې تاسو سره موږ شریک کړو چې چېرته هم یې ها د باد او بریالي اوسئ. ډېره مننه.